أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. سورة البقرة اول سپارہ آیت نمبر 64. مخی آیتونو کے رب العالمین د بنی اسرائیلو دا خباست بیان کو چی دوی تاویل شوال خذو ما آتیناکم بقوة. اے خلقو تاسو د تورات احکامات نہ منئی، رب غروچت کو دا اعلان ورتو کرو چی شاباس خذو ما آتیناکم، اونی سی پا علم او پا عمل سراحاغ کتاب چی منتاسو تدر کڑے دے چاغ تورات دے. اللہ فرمائی دوی با غلطیان ڈیرے کولے دے با وجود ما دوی تا مافیانیوں کی گرال تے شرک کڑا اور رب ورطا مافی اکڑا. اس دلتا دا کتاب د تورات احکاماتنا روگردانی مخڑول خودی با وجود ورسر رب العالمین دا رحم فیصلہ اکڑا، اعلان کے دا عذاب مستحقو. اللہ فرمائی کل چی منتاسو تویلی چونی سیاغا سا چی منتاسو تا درکڑی دی، یعنی کتاب دا دے احکامات کلک رونی سی ندوی خو آغا ٹیم تابدار شوال پا یو سترگا بے سجدہ لگولی و بل سترگا ماندے بے کتا خو بس چدا لمحات تیر شوال بے نافرمانی شورو کا بے دا تورات دا احکاماتو نمخو گرزولو. اللہ فرمائی ثم تولیتم بیاتاسو مخواڑا ولو من بعد ذالکا پس دا برحاننا. اللہ فرمائی مونږ تاسو ته کتاب در کړی او تاسو د هغې نه مخ وګرځولو، ځکه دوی به ویلې قالو سمعنا وعصینا، مونږ خبره واورېده او مونږ نافرمانی کوو. الان کې چې څوک خبره واوري پکار دی چې عمل وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په منبر باندې تشریف فرماو. لما استوى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، یوزلی پا منبر باندې تشریف فرماو، نیوتن چرت مجلس کے ولاړو د جمعی موزو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمال اجلس کینا. حدیث کی راضی فسمع ذالک ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپا گیٹ کے ہوئی یا وقت پیدا گیٹ نہ دے خواوا بلخ پیدا گیٹ نہ خواوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی تنتویلے کینا اگا آلتاو او یا وقت پیدا اخواوا یو دے خواوا چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز غگونو تر اور رسیدو چھ اجلس کینا پزے کینا استو. حدیث الفاظ دی فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ پیغمبر ورطا دے سے وقتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا ویلے چتا تنوے مراش دے خواہ داولی ڈائریکٹ پزے کے ناسو خورتا پتا ہوا چھ دایو تنتا ہوئی. خو عبداللہ ابن مسعود ویلے چھ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر زایا لانا نش عمل پیوش دا دا صحابہ کرامو عادت ہو. لیکن بلخوا بنی اسرائیل تو گورا قالوا سمعنا وعصینا،
خبرم واورېده نافرمانی کو نه منو د پیغمبر خبرې نه دي منلی د تورات خبرې نه دي منلی الله فرمای د عذاب مستحقو قرآن سوئی فلولا فضل الله علیکم ورحمتو کچر نوے فضل دا اللہ و رحمت دا اللہ لکنتم من الخاسرین نرشوی بوئی تاسو دا حلاک شونا دا عذاب مستحقو چه فی الفور تی عذاب رش خو لیکن در فضل پاگوی باندے اور رحمت فضل ستوئی توبے توفیق رب ورکو بے نافرمانیوں کا نافرمانی نہ پس رب رانیول کئی خواغی تے د توبے توفیق ورکو دا کمال لے تقریباً علامہ اقبال مرحوم فرمائی وہی توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب مہلت تو مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر وہی رب دا توبے پا چال کی خمونگ دیر گناہونا کو چھ توبہ بو بس اور رب تو مہلتم راکے رب مہلت راکے نو توفیقم راکے مطلب دا دے دا سے توفیق راکے چھ نیک عملو کو تو خمونگ مہلت راکے پس دا گناہنا رب توفیق راکے چھ مونگ کلک توبتا توبس اللہ فرمائی ما پاغوی فضل کڑے و دا توبے توفیق میں مر کڑے ایدل تا مونگ تا سنا سیو قرآن وایو یو توفیق رب داو راکو چھ مونگ قرآن تکینا ولو دا رب کتاب دے دا رب خبری دی عظیمی خبری دی شکر و کاگل پکاری دی بل توفیق دا دے چھ تالا پہ عملم در کی انسان با ربنا علمم غاڑی عمل بم غاڑی رب دوانا راکی نو دویتے دا توبے توفیق ورکو نو دا اللہ فضل لے ورحمتہو اللہ فرمائی کہ دا رب رحمتم نوے نوز با حلاک وئی رحمت سے توئی فضل خمو پی جندو چھ دا توبے توفیق ورکو چراشی توبہ تائب شئی ورحمتہو نسا مراد مفسرین کرام فرمائی چھ دینا مراد توبہ والا رب قبول کا دا رب رحمت دے انسان را پاسے دو اللہ تا توبہ باسی دا رب توفیق ورکو اس دا رب رحمت دا دے چھ دینا دا توبہ قبول کی اللہ فرمائی اے بنی اسرائیلو دیر خطا کار خلق یہ خما در سر دیر رحم کرے دا عذاب مستحق ہوئی موسیٰ علیہ السلام مل تلاڑو تاسو شرک شورو کو کتاب روڑو تاسو ویلی چے سمین آواز ہوئینا یہ رجی دیر گران احکاماتی مونگے نمانو دا عذاب مستحقو خورب محلت ورکو پس دا محلت نے دا توبے توفیق ورکو پس دا توبے دا توفیق نا رب ورلا توبہ قبول کا نو دیتا ویلے کی فضل اور رحمت بعضی مفسرین و کرام دا تفسیر لکھلے دے چھ فضل نا مراد قرآن دے رحمت نا مراد رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مانے دا شو تفسیر دا شو مطلب دا شو چھ اے بنی اسرائیلو کم چھ موجودہ ہے کہ دا پیغمبر دا تاسوی چھ اس خبر نمانے کہ دغا پیغمبر نوے دغا قرآن نوے نو رب مخینا حلاک کری ہوئی دا رب چھ تاسو سا پوری جوندی ساتلی ہے دے دا پارا چھ تاسو با پدے پیغمبر ایمان روڑائی زکے جوندر کڑے دا پیغمبر رازی چھ پدے با ایمان روڑائی دا قرآن رازی پدے با ایمان روڑائی کہ دا قرآن نراتلو دا پیغمبر نراتلو اللہ با مخینا حلاک کری ہوئی دا خوی بطور امتحان تاسو لمحلت در کڑے تروسا پوری جوندی ساتل گئے
نو الله فرمای کچره د رب فضل نه وي او د رب رحمت نه وي پتا سو باندې بنی اسرائیلو لکنتم من الخاسرین تاسو به په خوا رب هلاک کړي وای لکه یو نافرمانی قوم نه ده یو ناشکری قوم نه ده تاسو په طبیعت کې نافرمانی لیکل شوی ده ستاسو په طبیعت کې ظلم لیکل شوی ده ستاسو په طبیعت کې نافرمانی عداوت بغض کینه ضد عناد دا لیکل شوی ده الله فرمای دا خود رب فضل له دا رب رحمت ده ګوره مخکې نه به ما ستاسو خاتمه کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلو فرمایل صحابه کرامو ته چې لن ینجو احدکم الا بعمله تاسو کې یو تن نشي خلاصېدی د رب په دربار کې په خپل عمل باندې لن ینجو احدکم بعمله هرگز نشي بچ کېدی یو تن تاسو کې په خپل عمل باندې صحابه کرامو فرمایل ولا انت یا رسول الله اے دا الله رسول ته هم په خپل عمل در په دربار کې نشي خلاصېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ولا انا نذر الا ان يتغمدني الله برحمت وفضل مگر رب چې می په خپل رحمت او فضل کې رون غاړي نو ګورا د رب رحمت محتاج رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ده مونږ هم یو الله فرمای که زما دا فضل نه وي ما به په خوا هلاک کړي وي اے مونږ تاسو څومره نافرمانی کو دا آیتونه صرف بنی اسرائیل نه دي ما او تا ته اشاره راکړي وی لوري ویم تا تا او انګوري ته اورا د ته وی تعریض اشاره ورکول رب غوی ته وی ما او تا ته اشاره راکړي چې څومره نافرمانی کوي خو رب در لبیا مهلت در کړی دی ادا علامه اقبال مرحوم خبره ربا مهلت خود را کړی توفیق بھی عطا کر رب د توبې توفیق هم راکړي یو عالم ډېر عجیبه خبره لیکلې هغه وی یو ځل وی زه جومات کې ناست وم ماله یو لیونی رالو او ما ته وی اوس دې کوتره کوم ما ویلې چې خیر شه ولې وی ته خلکو ته وی دغه دی جنت او هغه دی جنت وی جنت ما ټوټې ټوټې کو او جهنم میں خواب کړی دی او کسان را لېږه زه ناست یم وی بار لاړو وی ما ویلې زه شکر دی چې ته خلاص شوم خو بیا می سوچ کولو وی ذهن ته مې دا خبره راغله چې لیوني صحیح خبره وکړه چې مونږ د جنت خلک نه یو جنت بند دی راځئ یې خلکو یو یو ور روان اوسئ وی وروسته په دې خبره پوه شوم وی ځکه چې د انسان عمر وی شپېته اویا کاله شي نو ته دې کې تقریبا دروازی حساب چې سړی واخلي نو یو ګنټه د رب بندگی مشکل ده کم یو ګنټه د رب بندگی کو خو بالفرض یو ګنټه واخلي نو د پوره عمر تقریبا دغه 2 میاشتې 2 نیمې 3 میاشتې بندگی جوړیږي په ټول عمر کې چې یو ګنټه عبادت کې واخلي نو پورا عمر کې 2-3 میاشتې دا زمونږ یو قسم د رب بندگی ده او په دې مونږ څومره غټ غټ امیدونه ساتو الله فرمای دا امید چې م ساتئ دا د رب رحمت ده فضل ده که دغه نه وی تاسو به ما په خوا هلاک کړي وی نو رب العالمین فرمای ثم تولیتم بیا تاسو مخو ګرځولو من بعد ذالک پس د دې برهان او دلیل نام فلولا فضل الله کچره نوې فضل د رب العالمین ورحمته اور رحمت د رب لکنتم من الخاسرین نوئی بتاسو د تاوان والونا
الخاسرین المهلکین هلاک کړلو شونا اوس بم پخوا خاتمه شوی وا اوس دې زینا بل خباست د دوی بیانې ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت دې زینا اوس نور فراډونه هله باندې د بنی اسرائیل او د رب نافرمانی په یو طریقه باندې مخکې خو ډایرکټ د رب نافرمانی وا شرک تورات دین من یرجی گران احکامات دی ڈائریکٹ در رب نافرمانی اس ان ڈائریکٹ در رب نافرمانی لکا ظاہر کے بخلق کوئی دا ډیر دیندار دے خودن نہ بخپل فراڈو نہ کے او پاغے با دنیا گٹھے بنی اسرائیل ام دا غرنگیو وی دا داود علیہ السلام پا زمانہ کے دغه خلق بنی اسرائیل د یوسین په غاړه باندې اوسېدل او هغه ته عقبه داوود وای الته دوی آبادو او موسی علیہ السلام دوی ته دا چوائس ورکړو چې تاسو ته رب وایي چې هفته کې یو ورځ د عبادت د پاره مختص کړي او رب د جمعې ورځ خوښه ګڼي دوی ویلې چې نه مونږ جی د هفتې ورځ خوښه ګڼو مسلمانانو د پاره رب العالمین د جمعې ورځ د امت د پاره خصوصا بهتره ورځ او د عبادت ورځ ګرځولې د نسوارو د پاره د اتوار ورځ د عبادت ده نو دوی ته ویلې شول چې ځان لا یو ورځ خوښه کوي د رب خو جمعې ورځ خوښه ده نو دوی ویلې یاره جی مونږه د هفتې ورځ باندې به د رب بندګي کوو ټیک شو خو یاد ولرئ هفتې پر ورځ به دنیاوي کار نه کوئ دنیاوي کار به نه کوئ پورا هفته ګرځئ را ګرځئ دا یو ورځ چې کم منتخب کا پدې کې به دنیاوي کار نه کوئ پورا ورځ یې په دنیاوي کار بند کړو پدې امتم د جمعې پر ورځ خاص وخت کې دنیاوي کار بند نه واغه قرآن ذکر کړی دی چې خلکو کله تاسو اذان د جمعې واورئ فاسعوا الی ذکر الله بیا تاسو د الله ذکر لاړ شئ وزروا البيع او خرید و فروخت پریک دے خرید و فروخت بند کله چې د جمعې اذان وشي او سو خرید و فروخت کوي دکان کې ناسی نو د دې دا لین دین ټول د حرامي حسابيږي د چې کم خرید و فروخت کوي کمې پیسې ګړې تا چي دا حرامي دي دا سیدی لکه د شراب خرڅي او حرامي کوي ولی قرآن ویلی فصحو الى ذکر اللہ قرآن وی چې کله موز ختم شي فانتشروا فاذا قضیتم الصلاة کله چې خلکو تاسو موز پوره کوي بیا تاسو خواره شئ او تجارت تلاش کوي دغه وخت کې به تجارت بند خبره بند سلام جواب بم چاله نه ورکې موز کې څوک سلام واچي حدیث کې راځي داسې اشاره به وکړي جواب به نه اخلي و اشاره با پلاس داسی ہوگی مثال مونگتا سو مستولاړو سوکرالو ویلی السلام علیکم ما ہوتا بس خپل موز بجاری ساتو خدای لات سره با اشاره ورکو خو لیکن د جمعې خطبه چې امام کوي هغه ټیم به سلام جواب هم نه ورکې چا ګپ لګولو داسې به م ورته نه وی چې هلکه سیده ګوره حدیث کې راځي تا چاته ویلې تا لغوه کار وکړو دا بم نکی نو دې ټیم تجارت هم بند بنی اسرائیل باندې پورا ورځ بند په مسلمانانو صرف دغه وخت کې بند نو نن سبا زمانی مسلمانانو بس ماغه بنی اسرائیل ته تلی تجارتونه جاری ساتي او مونږ مولیان یو په منبر باندې ناس یو ټول خلک را تخکاری
چې جمع ودرېږي ټول رامنډې وي څوک هلته وي دا ګپ خلکو ګڼلی دا دین خلکو ګپ ګڼلی دی قرآن ځکه ویلي چې خلکو دین نیولی دی لهو و لعب لوبې تماشا کله یې خوښه وي سړي کرکټ وکړي کله یې خوښه نه وي گیم نه کوي الله فرمای خلکو دین سره هم دغه لوبه شروع کړې کله یې خوښه وي راوایلي چې قرآن دی داسې لګیا دي دې ګپ ګڼلی دی دا سختې خبرې نه دي دا د علماء کرامو د تفاسیرو مطابق خبره ده چې یو قول دا دی چې لهون و لعب لوبې او تماشه خلک دین څرنګې ګرځوي نو لوبې وایي چې د سړي خوښه شي شروع شي او کله یې خوښه نه نه کوي نو د دې بعضې خلکو هم چې کله خوښه شي دین ته راشي کله یې خوښه نه چوټي یاد ولرو دین کې چوټي نشته دین کې چوټي نشته علامہ اقبال مرحوم صدا سے اشعار ہوئی اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا چھٹی ختم کلمہ دی ویلا اوس به همیشه مسکه اختر د مسلمانانو د خوشحالی روز وي مونږ مسلمانانو تم حکم دی خوشحالی کوئ په کار دی چې یو موس کم شوی وی په هغه ورځ رب حکم جدای شي یو عالم فرمایي تعبیر داسې کوي وی رب اعلان کوي چې خلکو مخکې پنځه منځونه کول نن د خوشحالۍ ورځ ده نن به شپږ منځونه کوئ یو راته سیوا شو او یو عالم ډېر ناشنا تعبیر کړی دی وی رب وی چې مخکې مې درته بنده ویلې چې حی علی الصلاة حی علی الفلاح راشه کامیابۍ له راشه مونځ له وی نن درته دام نه ویم چې حی علی الصلاة حی علی الفلاح عیدګاه کې خو اذان نه دی جایز وی نن درته حی علی الصلاة حی علی الفلاح نه ویم چې راشه نن ستا د خوشحالۍ ورځ ده بغیر د رابللو راشه شاباس چوټي موټي نشته مونږ کلمه ویلې ده مونږ به علم هم حاصلو مونږ به عمل هم کوو خپل وس مطابق فتقوا الله ما استطعتم نو یو ګنټه خو طاقت شته که نه داسې هم نه چې مونږ بلکل ختم یو د یو ګنټې طاقت خو راکې رب ایښی دی که نه نو چې دا سړی مختص کي بس په دې کې به زه نور هېڅ عمل نه کوم او که چا ویلې چې نه ایک تیر پر دو شکار اوسګارون دا هلته دواړه به جاري پوه شه پټکه هوښیار خلک په دې خبرو ښه پوهېږي دا کوم چې سادهګان دي هغه وایي چې دیم زی راځي زی راځي نه کلک کار به ورته وایي یا راشه یا ذات دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر مؤمن یا پھر سنگ ہو جا یو شے به جوړېږي بهر صورت دوی ته وویلی شول چې تاسو به د هفتې پر ورځ کام کاج نه کوئ دنیاوي کار به نه کوئ نو دوی خو نور مسلمانانو کفر کلمه خو ویلی نه شي هلته خو مجبوري ده نو دوی بانې جوړې کړي وایي ټیک شو جي مونږ به د هفتې پر ورځ کار نه کوو نو رب امتحانو دوی د میانو شوقیان ډیرو نو سین کې به داسې میان د هفتې په ورځ سم ډیرو دوی به ورته تخنېدل دا د رب امتحان دی بعضې تن وي هغې له حرامه پیسه لاسته نه راځي هغه وي حرامه دي وي خو چې وي خو لاس دی نه راځي او بل به ناسي بل به ورته وي چې دا واله امتحان دی دې په دې امتحان کې اچولی دې ته مال د حرام داسې دستیاب ګرځولی دی دنیا کې بدکاره زناکاره خلک شته بعضې خلک بدکاري او زنا غواړي خو ورته په سترګو هم نه میلاویږي او بعضو ته دستیابي امتحان دی او نور اخوا نظم اشارې وشوې بعضې کس ته د یو ګناه شی دستیابي رب په امتحان کوي
بل ته نه وي دستیاب، خو دې ته دستیاب وي. رب امتحان دی. دوی باندې امتحان دا وکړو چې د کم کار شوقیانو رب ورته مخامخ وګرځول. د داسې امتحاناتو نه دې رب مونږ وساتي چې زمونږ ضرورت وي او شی ګناه وي او رب یې راته مهیا وګرځوي. دا بیا ډېر سخت امتحاني. دا خاصې خبرې دي چې په دین مړ یم، خو بیا نرتوب د ډېرو کمو خلکو پته لګي. نو میانو ټوپونه والوز دوی ورته ګوري چې څه چل شروع کو. نو دام مولیان خلکو، بنی اسرائیل پوه خلکو، اهل کتابو، مولیانو ورکې او مولیانو له خو د هیلو چل ورځي که نه. ناجایز شی به درته داسې جایز کی چې ته به حیرانې چې دی څه چل وکړو. شکاري چېرته جال اچولی و، نو په هغې کې کنتره منخته او ټپوس هم انختو، دواړه انختل. دې ټپوس جړل، کنتره ورته وایي چې خدای دې کور آباد که ته ولې جاړې، ستا خو مزې دي. ټپوس ورته وایي څرنګې مې مزې دي؟ وایي ګوره که جال والا مالک رالو ته خو حلال نه، تا به پرېږدي، زما خیر نشته. ټپوس ورته ویل خدای دې کور روان که جاړم په دې، دا جال د عام سړي نه دی، د ملا جال دی. اوس به فتور کی چې ټپوس هم جایز دی، بیا به څه کوم؟ نو دې خلکو له هیلې ورځي. دې کتابونو کې کتاب الهیل د عالمگیری د احنافو یو فتاوا ده، کتاب الهیل. په هغې کې هیلې خلکو ته ښودلي. زکات په یو کس فرض کیږي، کال پې پوره کیږي، 3 4 5 ورځې پاتې شوې، نو سړی به راولېږي خپلې ښځې ته وایي دا ما تا ته هبه کړو. نو زکات نه خلاص شو، کال پې پوره تیر نه شو، پیسې خو ترې لاړې. دی وایي زه فقیر یم، په ما چېرته نه زکات رالو. اخوا وایي چې بیا په ښځې باندې کال پوره کیږي، هغه زر دې ته راوبخي، وایي کس به د زکات نه خلاصي. دا مولیانو دا چلونه دوی ته ښودلي. که دا خبره ما نه وه کړې، والله که پې تاسو رسېدلي وی چې زکات نه به څنګه خلاصېږو. دا چلونه مولیان ښیي. د امي سړي ذهن یو طرف ته نښتی، ملا سړي منطق ویلی دا ځای هم ډزوي، هغه ځای هم ډزوي. مخکې به هغه ارټ باندې هغه غویه یا غوات داسې تاوېده، نو هغې ته څه شی اچولی، هغه داسې شړنګېږي. زمیندارو په پټي کې څه کوداله موداله وهله او اشی شړنګېدو، دا دې دپاره ساتي چې مالک ته، کسان ته پته لګي، زمیندار ته چې په ارټ باندې هغه لګیا دی ګرځي. یو مولانا تېرېدو دی، زمیندار ته وایي هلکه دا شړنګ شړنګ د څه شي کېږي، دا خو شیطان وزونه دي. ورته وایي مولانا صاحب دا غوی دی، دا مونږ ورته دا شی اچولی دی، هغه شړنګ شړنګ کوي. وایي دا دې ورته ولې اچولی؟ وایي مولانا صاحب دا چې تاویږي نو شړنګ شړنګ کوي، مونږ ته پته لګي چې ارټ باندې لګیا دی، بند شوی نه دی. مولانا ورته وایي چې هغه که په ځای ودرېږي او دا سر وایي را وایي، او ته به وایې که دا په ارټ روان دی. زمیندار مولانا ته ګوري ګوري، اخر کې ورته مولانا ته چې غوی ته دا چل ونه ښیې که نه، دې له دا چل نه ورځي. دا ټول چلونه هم دغه خلک ښیي. به هر صورت هیلې ورله جوړې کې بیا داسې چل وکړو چې یو لښتی ترې راوستو، دلته یو غټه کنده وکړه. نو د هفتې په ورځ خو میان به ډېرو، نو هغې به داسې شړپېدل را شړپېدل، راتلل راتلل، دې کندې ته به غورځېدل. بچې اتوار به شو، بس دوی بار سره اوچت کله هلته میان خو به جمع و، چې به ورته وویله شول ظالمانو د هفتې په ورځ، وایي مونږ چا هفتې په ورځ شکار کړی؟ عجیبه خبره ده، دا په خپله دلته رالل. بس کیسه ختمه. دا هیلې وې، خو رب ته خو هیلې ناپسند دي که نه. الله فرمایي وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ
او تحقیق پیجنئی تاسو هغه کسان اعتدو چې زیاته کړو منکم ستاسونا فی السبت پرورز د خیالی کې خالی کې پرورز د خالی کې اللہ فرمائی تاسو پی جنہی حقا کسان اعتدو چه زیاده کڑیو منکم ستاسونا فی السبت پرورز د خالی کی ولقد علمتم اللہ فرمائی تاسوی پی جنہی آغا ٹائم کم خلق موجودو بنی اسرائیلو اللہ فرمائی تاسوی پی جنہی مفسرین کرام فرمائی لئنہم کانو یتکاتمونہا فیما بینہم آغا ٹائم یہود موجودو بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کے نو مشرانو خدا فرادون کڑیو او مولیان دا دی فرادونو نا خبرو چه زمون مولیانو دا فرادون کڑی خواوام بیتے نا خبرول بازی تے با خبر شول چه خواه مولانا دا چل کڑو آزمونگ مشرانو دا چل کڑو خود دی مولیانو بورتا دا فرادون نا خودل نو اللہ فرمائی خی پی جنائی چلو بم کڑ دا سی ولی پٹھا ہوئی خدر تا علم دے چه دا کارون منکڑی دی فی السبت پرورز دا خالی کے دے تا خالی ولی ہوئی نیو وجہ دادا چه دے تا خالی زکا ہوئی چه پا دے روز ماندے با دوی آرام کولو مضبوط ندا وجعلنا نومکم صباتا قرآن ویلی ما گرزولے دے خوب ستاسو آرام نو پا دے روز با دوی آرام کولو دنیاوی کار بے نا کولو دے وجہ نورتا سبت خالی ہوئی دویم قول دا دے چه دے تا خالی زکوی چه قطعا ندے پا مانا دا قطعا او پا دے روز با دوی کارون قطع کل ختم بے کل دنیاوی کار بے نا کولو بازی وی دے وجہ نورتا سبت وی چه فراغت فارغ باو نو دے وجہ نورتا خالی وی یو قول دا دے چشپا رزو کے اللہ ازمکو اسمانون پیدا کل او امر وزدا خالی دا امدا سے پاتشوا نو دے وجہ نورتا خالی ہوئی بہر صورت اللہ فرمائی پا دوی رز باندے پا دوی باندے دنیاوی کام کاج مناو شکار مناو خود دوی شکار دا پارا ہیلے جوڑی کی اللہ فرمائی فقلنا بس اویلی منگا فقلنا اویلی منگ لوہم دویتا کونو شیطاسو قردتن بزوگاد خاسئین ذلیلو اور رسوا رب ورطا امر اکڑو کونو شی امر دے او دا امر کونی دے تکوینی دے نکے تشریعی دے شی امر شو رب ورطا عذاب ورکی چه شی تاسو بیزوگان نو بیاتی بیزوگانی ایک دم جوڑ شوی اے صرف ورطا رب ویلے شی بیا بیزوگانی وی لا کاف چی نون سرا نوی ملاو کار شوی وی کن فیکون دا کن که دا کاف و نون دے یو عالم فرمائی چه کاف دی نون سر لا ٹوٹ شوی نئی چه رب آغا کار کڑے وکان ذالک علی اللہ یسیر رب تا دا خبر دیری آسانی دی ماو تابا یو ماشه جوڑنکو قرآن وی لیخلقو زبابا اور رب در انسان نا ڈارک بیزو جوڑائی رب تا آسان دی ذکریہ علیہ السلام دیر سخ بڑاو دیر بڑاو دا اولاد ہیت سے گنجائش نشو کے دے رب نے دعا کی قرآن وی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قرآن وی پپٹے رب نے دعا گانے غستے مفسرین کرام فرمائی
چې څوک رانه خبر نشي بیا به وي بوډا ته ګوره او اوس د بچو سوالونه کوي او رب ته دعاګانې کولې ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا ربا اډوکې مې ډېر زاړه دي خپل عاجزي پیش کوي رب ویښته مې هم سپین دي خو ستا د بلنې نه مایوسه نه یم ته بیا هم ورکولی شي رب ورته آواز وکړو جبریل ورته رالو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا اے زکریا اوس رب خوشخبری درکوي چې تا ته به اولاد درکوي په نوم د یحیی کله چې دا خبره واورېده چې ما ته اولاد ښځه مې هم شنډه ده قال ربي ان یکون لی غلام رب زما به څرنګه کېږي ربي ان یکون لی غلام او ربا زما عمر دومره دی چې زه بوډاوالي ته رسېدلی ای په ځان بیا هغه یقین هم نه و چې په دې عمر کې به اولاد کېږي رب ورته په جواب کې څه وایي قال کذلک هم دغه رنګې به قال ربک ملک ورته ویلي جبریل چې الله وایي هم دغه رنګې به وي او ستا رب وایي هو علی هین دا کار په رب آسان دی وایي ستا رب وایي چې دا کار په ما آسان دی او رب دې دا وایي وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا مخکې وې ته څنګه هم دله ښایسته شکل درکړی مخکې ستا نوم و نشان نه تاله مونږ وجود درکو داسې ستا د بچیم نوم و نشان نشته اوس وجود ورکو رب باندې دا خبرې ډېرې اساني دي وی کون شا एकदम بیزوگان شوی مفسرین کرام بعضې فرمایي چې نه شکل یاسې د بیزوګانو طرف ته مایل و مسخه کو شو شکل نور بیزوګانې نه وي لکه دې دور کې هم څوک د سپو شوقیان یي او موز او دس نه کوي تاسو یو ګورئ ګولډانګ سپی او د دې مخوکه به یو وي دا ګورئ حقیقت ویم دا د تجربو د مشاهدو خبرې وي تاسو پنجاب ته ورشئ خلک په اسونو باندې بادام پی دا شیزونه خوريز کی او مالشونه ولا کوي والله که مور او پلار دومره خدمت کوي مونږ به پنجاب کې سبقونه ویل او دا مالشونه به و چې دوی به د اسونو کول والله ما هغه ټایم هم دا خبره مونږ چې به شکل ته ورله وکته د اس شکل او د دې شکل به یو ضروري دا نه ده دا میچنګ کول دا خپل یو دغه غواړي میچنګ خوري نو شکل یې داسې جوړ صحیح قول لا دی چې نه سر نواله تر اخره پورې ته بیزوګو جوړه کړه شکل یې ټول د بیزوګانو بدن یې د بیزوګانو خو صرف ذهن او عقل کار کولو دا به کوم بد حالتو تر دې پورې مفسرین کرام فرمایي بعضې خلک بیزوګان نه و جوړ ځکه هغوی نافرماني نه وه کړې درو ښه خلک خو په هر دور کې وي نو ښه خلکو کې به بعضې د دوی رشته دار وو او دوی نه خو به بیزو جوړه وه نو دی به رالو خپلوانو که و جړل به او د بیزو شکل به وایي جامې به یې بویولې د هغوی او جړل به وایي دوی به ورته ویلې تاسو رب نه وایي منع کړي ولې هم دا چل کولو وایي دوی به په دې سر باندې اشارې کولې او نور څه وس او طاقت نه لرو رب ته دا خبرې ډېرې اساني دي کون فیکون الله دې د بد حالاتو نه وساتي ورنه مونږ کومه نافرماني نه ده کړې بهر صورت رب تی بیزوګانې جوړې کړي اوس څوک وایي دا بیزوګانې وایي هغه نسل دی دا غلطي خبرې دي هغه بس یو څو ورځې وې تقریبا وایي 3 ورځې ګرځېدې بیا مړې شوې مرګ پې رالو ټول خلک بیزوګان نه و جوړ 3 قسمه خلک هغوی کې یو به خلکو ته ویلې چې خلکو دا کار مه کوئ امر بالمعروف نهی عن المنکر به کولو دویم قوم هغه و چې هغوی به امر بالمعروف نهی عن المنکر نه کولو مزغلي به پراته و
او دریم هغه و چې نافرمانی به یې کوله. وایي رب دوه قسمه خلق غره کړل، هغه چې چپ به پراته وو او دغه رنګې چا چې به نافرماني کوله، دواړو تله یو وه، سیم ټو سیم. رب څوک بچ کل؟ امر بالمعروف نهی عن المنکر. بهر صورت الله فرمایي مونږ ورته ویلې شئ تاسو بیزوګان ذلیله فجعلناها بس وګرځول مونږ دې لرا نکالا عبرت. نکال هغه عبرت ته ویلی کېږي چې هغه دنیاوي عبرت وي، انسان ته عبرت و نصیحت اخلی، هغه سزا ته وایي چې انسان ته نصیحت اخلی. الله فرمایي فجعلناها وګرځوله مونږه دغه واقعه، ها ضمیر واقع طرف ته راجع دی، یا وګرځولو مونږ دغه کلیو والا مختلف ټولو طرف ته راجع کېږي. الله فرمایي وګرځول مونږ دې کلیو والا، وګرځول مونږ دغه واقعه د مسخي، وګرځولو مونږ دغه عذاب نکالن عبرت یا عذاب چې دنیا کې ته خلق عبرت واخلي، واقعي تر اوسه پورې ته خلق عبرت واخلي. لما دا هغه چا د پاره مې عبرت وګرځولو بین یدیها چې دا هغه کلي مخامخو، یعنی دا هغه کلي اوسېدونکو خلکو ته غیر چا پیرا کلو والو د پاره یو قسم عبرت دی، هغه زمانه والو د پاره عبرتو. وما خلفها او دا هغه خلکو د پاره هم مونږ نصیحت وګرځولو دی واقع لرا چې روستا راتلونکي دي لکه موته. څومره خلک چې راتلونکي دي دوی د پاره نصیحت وګرځېدو. وموعظة او نصیحت دی للمتقین د پاره د متقیانو، بالمعزه سړی نافرمان سړی فاسق سړی دینا عبرت نشي اخیستلی. الله فرمایي چا کې چې تقوا وي آغا دے خبرونه عبرت اخلی للمتقین. معلومه دا شوا چې د رب داسې نافرمانی نه کوي. ګورې رب به در سره بیا ډېر بد عمل کوي. یو عالم ډېره ناشنا خبره کړې، وایي دې نه دا بیزوګان ځکه جوړ کړل، د بیزو یو حیثیت سره چې وګورې نو د انسان غوندې دی، بل حیثیت سره چې وګورې بیزو ده. دوه کارونه به هغوی کې مو مخامخ به یې کولی چې یاره جي مونږ خو نافرماني نه ده کړې، او دننه به ورکې ارامتوب و. نو دوه رنګې کار به یې کولو. الله دوه قسمه یو مخلوق را پیدا کو چې د هغې هم دوه رنګې مخ وي. یو طرف ته چې ګورې انسان غوندې کارونه کوي، بل طرف ته چې ګورې بیزو ده. دوی سره الله د بیزو غوندې عمل وکړو، ولی کار به د بیزو کولو. اے حدیث کې راځي څوک د امام نه مخکې ځي. دا بعضې خلک تاسو به کتلي چې امام لا الله اکبر نه کړی دی، مخکې نه داسې داسې کېږي ور روان. حدیث کې راځي پر ورځ د قیامت به د دوی شکل د خر وي، لکه د دې سر به د خر سر به ورته واچولی شي. اوس ولې ورته د خر اچوي؟ الجزاء من جنس العمل، څنګه د عملو داسې به بدلم وي. ځکه دی و کمکل او خر هم کمکلي. دی ولې کمکلو؟ کمکل په دی و چې د امام نه مخکې ځي، ولې امام نه به مخکې سلام وګرځوي؟ نشي ګرځولی. که دا امام نه ډېرو مخکې لاړ شي سلام ته نشي ګرځولی. او کمکل بیا هم مخکې مخکې کېږي، خو کمکل دی که نه. او خر هم وي کمکل، ځناور ډېر دي، خو خره چې چا سره ولیدي یا واسطه ور سره راغلی نو ډېر کمکل ځناور دی. یو عالم فرمایي چې بوج د بیخی دا غلی رواني، چې څپکي بیا چغې وایي. کمکل دی که نه؟ هلکه چې بوج در باندې بیا چغې وخه تنګوه خلک، دې باندې چې کله بوج دی غلی په سړیتوب رواني، او چې کله ته بوج لرې کې بیا دی چغې وایي. نو دیم کمکلو خر هم کمکلو، دواړو یو شانو، صرف د سر کمی و. نو پر ورځ د قیامت به ورته سر کېدي چې ځه الجزاء من جنس العمل. لفظي ترجمې ته غوږ شي.
ثم تولیتم بیا مخو گرزولو تاسو من بعد ذالک پس د دینا فلولا فضل اللہ کچر نوے فضل دا اللہ علیکم پتاسو باندی ورحمتو رحمت درب لکنتم من الخاسرین نوئی بتاسو دا تاوان والونا ولقد علمتم الذین اعتدوا تاکید پی جنی تا پی جنی تاسو اگا کسان چه زیاتے کڑعو منکم ستاسونا فی السبت پروز دا خالی کی فقلنا بسویلی من لهم دویتا کونو شی تاسو قردتن بی زوگانی خاسئین زلیلا صلی اللہ تعالی نبینا محمد